بسم الله الرحمن الرحیم 6 ستمبر د پاکستان په تاریخ کې یو ډېر تاریخي ورځ ده ځکه چې په 6 ستمبر 1965 باندې کله هندستان دومره لوی وطن دومره لوی ملک سره د ډېر لوی لښکر او طاقت نه په پاکستان وطن باندې د شپې په 3 بجې باندې حمله وکړه او د هغوی دا اراده و چې مونږ به ناشته د په لاهور کې کوو او په دې عزم سره د خپل وطن نه راووتو او په دې مسلمانانو باندې حمله وکړه لیکن دا هغه وطن دې وطن هغه باشندگان هغه مسلمانانو چې د غیرت نه کار واغسته د اتفاق او د اتحاد نه کار واغسته او د جذبې نه او د شهادت په جذبه سره را روان شو کله دی پاکستان علماو کله دی پاکستان استادانو کله سټوډنټانو کدا پوجیانو او کدا هر عام مسلمانو ډېر په شوق او په جذبه باندې د اسلام په خاطر او د پاکستان د بقا په خاطر باندې ډېر په اتحاد او په اتفاق سره د یو بل سره موټی شو او راووته د هندستان د فوج په مقابله کې او د هر مسلمان او د هر پاکستانی په جوه میدان روا اے مرد مجاهد جاگ ذرا اب وقت شهادت ہے آیا چې پاسه انسان دا وخت د شهادت وخت دی او دا وخت د اسلام او د پاکستان د بقا وخت او د هندستاني فوج داسې مقابله وکړه چې هندستاني فوج په کومه اراده باندې راغلی او په کوم جذبه باندې راغلی او په کوم عزم باندې راغلی او سره د هغې عزم او ارادي او هغه جذبې الله په خاورو کې میلاو کړه او الله ذلیل او رسوا کړه او الله دا وعده رښتیا کړه الله قرآن کریم کې فرمایي کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله ډېر کړه الله ډېر لږ خلک په ډېرو لویو لویو فوجانو باندې چې کوم دی فوج باندې الله غالبی جنگ موته کې د مسلمانانو تعداد صرف 3000 او مقابله کې د روم تعداد 2 لاکھ فوجو لیکن د مسلمانانو سره جذبه وا اخلاص او اتحاد او اتفاق او د شهادت جذبه وا په دی وجه الله تعالی هغه سر خروق او الله تعالی رومیان سره د تعداد نه سره د طاقت نه سره د ډېر لوی لښکر نه سره د ډېر لوی اسلحې نه الله ذلیل او رسوا کړه د قرنګي 25 ستمبر 1965 باندې د مسلمانانو اتحاد او اتفاق او جذبې د هندستان فوج د هندستان حکومت د هندستان ارادي او جذبې هغوی د خاورو سره میلاو کړي او شکست یې ولا ورکړه او نن تاریخ د هغوی لیکي چې په 1965 کې د مسلمانانو وطن هغوی موږ له شکست را کړی دی او دا ډېر لوی سلسله چې کوم دی روانه شوې وه او بیا اقوام متحده په دې کې کوشش وکړو او خپل سفارتي تعلقات چې کوم دی په دې کې استعمال کړه او په 23 ستمبر باندې جنگ بندي وشوه او دا جنگ هغوی بند کړه ورنه هغوی خپل بھرپور کوشش کړی انډیا خو لیکن الله تعالی مدد د الله تعالی نصرت او د مسلمانانو اتحاد او اتفاق الله پاکستان او د پاکستان خلکو له الله غلبه ورکړه او انډیا سره د لوی طاقت او فوج نه الله پوره دنیا ته وشرمول نن هم زموږ دپاره دا سبق دی 6 ستمبر ورځ هغه نن هم موږ ته یاد ده نن هم پکار ده چې مونږ اتحاد او د اتفاق نه کار والو د دې وطن سره مخلص شو د اسلام سره مخلص شو د پاکستان د خلکو سره مخلص شو او د دشمن مخې ته یو موټی شو نو ان شاء الله هغه ورځ لرې نه ده چې الله تعالی په دې وطن باندې رحم کوي د الله نصرت او د الله مدد به د دې وطن سره د دې وطن د خلکو سره شامل حالي الله تعالی به دا وطن قائم او دائم وساتي الله تعالی نه دعا کوم چې الله تعالی د دې وطن خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي او الله تعالی د دې وطن هر اداره د دې وطن سره مخلص کی او رب العالمین دې په دې وطن کې صحیح اسلامي نظام راولي والسلام علیکم ورحمت الله